बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। लمړی هر ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی او تر دې دمه پورې زموږ سره دی. کوم زموږ چینل نه سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ، د بیل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. یوټیوب چینل کې سربیره پر ډي وی یا د موټر چلولو د روزنیز پروګرام مونږ دې چینل ته د قرآن کریم پښتو ټکي په ټکي ژباړه، د قرآن کریم د تجوید زده کړې روزنیز پروګرام او د کمپیوټر بیلابیل پروګرامونه موږ دې چینل ته پورته کړي دي چې ترڅو تاسو د دې پروګرامونو څخه په پښتو ژبه پورته کړئ. اړ چې خپل د خوښي ویډیو د نورو ملګرو سره شریک کړئ نو مهرباني وکړئ په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولای شئ چې دا ویډیو خپل ملګرو سره په واتس اپ کې، فیسبوک کې، لینکډین کې او داسې نورو پروګرامونو کې شریک کړئ. د ویډیو د لینک شریکولو لپاره په کاپی بټن باندې کلیک کړئ، نو دا لینک به کاپی شي او بیا خپل ملګرو ته په سکایپ، میسنجر یا واتس اپ کې واستوئ. تاسو وخت نه لرئ او غواړئ چې وروسته دا ویډیو وګورئ نو په سرچ بټن باندې کلیک کړئ. بیا تاسو کولی شئ چې دا ویډیو تاسو وروسته تعقیب کړئ یا وګورئ. کله مو چې ویډیو خوښیږي نو د لایک بټن کلیک کړئ. خپل نظر د دې ویډیو په اړه باندې زموږ سره شریک کړئ. نو د کمنټس په برخه کې دلته تاسو کولی شئ چې زموږ سره خپل نظر شریک کړئ. خپل سالم وړاندیزونه د دې کورس د ښه والي لپاره حتما زموږ سره شریک کړئ ترڅو د کورس لا پسې ښه شي. عبدالحبیب یوسفزی یم ستاسو په چوپړ کې په کالیفورنیا کې د پوهې د ازموینې پوښتنې او ځوابونه. راځو نن په دې روزنیز کورس کې 10 پوښتنې او ځوابونه دي. یو شپېتمه پوښتنه: د خوندیتوب ساحه د مسافرینو لپاره ځانګړې ده چې بسونه یا ټرالیو څخه ښکته کیږي یا پورته کیږي. ممکن تاسو د خوندیتوب زون په نښه شوې لاره کې موټر ونه چلوئ. کله چې بس یا ټرالۍ شتون ولري، کله چې یو بس یا ټرالۍ مسافرین ښکته کوي، په هر وخت کې او د هر دلیل لپاره. د دې 3 ځوابونو څخه یو ځواب غوره کړئ د مخه د دې چې کمپیوټر ځواب غوره کړي او بیا خپل ځواب د کمپیوټر د ځواب سره مقایسه کړئ. صحیح ځواب دی یا سم ځواب په هر وخت کې او د هر دلیل لپاره، یعنی تاسو نشئ کولی چې په دې ساحه کې موټر وچلوئ. راځو وضاحت ته. تاسو باید هیڅکله هم د خوندیتوب په نښه شوې ساحه کې موټر ونه چلوئ ځکه چې دا ساحه د پلي یا پیاده کسانو لپاره ځانګړې شوې ده. راځو 22 پوښتنې ته. یو سور رنګه تیر ښي لور ته په اشاره څه معنا لري؟ هغه لوري ته وګرځئ وروسته له دې چې تاسو په بشپړ ډول سره ودرېږئ. هغه لور ته مه ځئ چې تر څو اشاره یا تیر شین شي. ورو شئ او د ترافیکو لپاره وګورئ. وروسته هغې لوري ته وګرځئ. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړئ. خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې تاسو ځواب سم دی یا ناسم دی. سم ځواب دی هغه لوري ته مه ځئ چې تر څو اشاره یا تیر شین شوی نه وي یا شین نه شي. وضاحت ته راځو. د دې ځواب وضاحت ته. سور تیر د ودرېدو په معنا دی. تاسو باید تر هغې پورې د سور تیر په لور لاړ نه شئ چې تر څو تیر په شین نه وي تبدیل شوی. تاسو باید هیڅکله هم
په سور تیر یا اشاره باندې تګ ونه کړئ. راځو درې شپېتمې پوښتنې ته. په موټر باندې نارنجي او سره رنګه یا سور رنګه مثلث نښه تل د ورو یا قرار تلونکي موټر معنا لري. موټر د لارې حق لري. مخکې د سړک په غاړه کار روان دی. خپل ځواب غوره کړئ. ستاسو په نظم چې کوم ځواب صحیح دی هغه غوره کړئ. مخکې دی چې کمپیوټر ځواب غوره کړئ او خپل ځواب د کمپیوټر د ځواب سره مقایسه کړئ. سم ځواب د ورو یا قرار تلونکي موټر معنا لري. یعنی کم موټر په شا چې مثلث نارنجي رنګه نښه لګېدلي دا د ورو یا قرار تلونکي موټر معنا لري. راځو وضاحت ته. ورو تلونکي یا موټر عبارت له ټراکټور، سړک د څارنې موټر، د حیواناتو د انتقال موټر او د دې په شان نورو موټرو همیشه د دوی په شا باندې نارنجي او سره رنګه مثلث نښه وي چې دغه نښه د ورو تلونکو موټرو په معنا ده. تاسو باید د دې موټر تر شا ډېر نږدې لاړ نه شئ. راځو څلور شپېتمې پوښتنې ته. تاسو باید خپه نیولی شئ او د لارې حق اضطراري یا ایمرجنسي او یا بیړني موټر ته ورکړئ کله چې د موټر هارن لګولی وي او څراغونه یې مړه او بلیږي. په دې حالت کې ورو شئ او ښي لین خواته حرکت وکړئ تر څو چې ایمرجنسي موټر تیر شي. سمدلاسه ودرېږئ حتی که تاسو په څلور لارې یا چوک کې یاست. په دې حالت کې تاسو باید د سړک ښي څنډې ته ځان نږدې کړئ او که امکان ولري نو ودرېږئ. خپل ځواب غوره کړئ. د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړئ او خپل ځواب بیا د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ. سم ځواب دی. په دې حالت کې تاسو باید د سړک ښي څنډې ته ځان نږدې کړئ او که امکان ولري نو ودرېږئ. راځو وضاحت ته. تاسو باید خپه نیولی شئ او د لارې حق اضطراري یا ایمرجنسي یا بیړني موټر ته ورکړئ کله چې د موټر هارن لګولی وي او څراغونه یې مړه او بلیږي. په دې حالت کې تاسو باید د سړک څنډې ته ځان نږدې کړئ او د امکان په صورت کې ودرېږئ. پنځه شپېتمه پوښتنه. کله چې د ښوونځي بس د ماشومانو د پورته کولو او ښکته کولو لپاره ستاسو مخکې ولاړ وي نو تاسو باید په بشپړ ډول سره ودرېږئ تر هغې چې ټول ماشومان له بس څخه ښکته شي. په بشپړ ډول سره ودرېږئ تر څو چې بس خپل څراغونه او د خطر علامې بندې کړي. لاین بدل کړئ. ورو موټر وچلوئ او د بس څخه په احتیاط سره تیر شئ. خپل ځواب غوره کړئ. د مخه چې کمپیوټر ځواب ورکړئ او خپل ځواب یا د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی او که نه ویډیو پاوز کوئ ودروئ او بیا ځواب غوره کوئ او وروسته بیا د کمپیوټر د ځواب سره مقایسه کوئ. سم ځواب دی. په بشپړ ډول سره ودرېږئ تر څو چې بس خپل څراغونه او د خطر علامې بندې کړي. راځو وضاحت ته. کله چې د ښوونځي بس د ماشومانو پورته کولو او ښکته کولو لپاره ستاسو مخکې ولاړ وي نو تاسو باید بشپړ ډول سره ودرېږئ تر څو چې بس خپل څراغونه او د خطر علامې بندې کړي او حرکت وکړي. تاسو تر هغې پورې ودرېږئ تر څو چې مطمئن شئ. شپږ شپېتمه پوښتنه. تاسو باید د موټر ورته لاینونو کې بایسکل چلوونکو ته وګورئ ځکه چې دوی هم
حق لري چې د موټر سره سړک شریک کړي یا وکاروي. په غیر قانوني ډول سره د موټر سره لاینونه شریکوي باید د راتلونکي ټرافیک یا موټر سره مخ شي. خپل صحیح ځواب غوره کړئ او بیا د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. سم ځواب دی حق لري چې د موټر سره سړک شریک کړي یا وکاروي. د موټر سړک یعنی بایسکل کولی شي د موټر لاره وکاروي، د موټر سړک وکاروي یا عمومي سړک وکاروي. اوس راځو وضاحت ته. بایسکل چلوونکی حق لري چې د موټر لاین وکاروي. دوی د قانون له مخې اجازه لري چې د لوی لارې یا فریوی په ځانګړې نقطه کې هم بایسکل وچلوي کله چې بله بدیله لار د بایسکل چلولو لپاره نه وي. بایسکل د علامو په واسطه نه منع کیږي. تاسو باید بایسکل ځغلونکو ته د موټر چلولو په جریان کې متوجه اوسئ. شپږمه پوښتنه، تاسو یوازې کولی شئ چې په سره اشاره کیڼ لور ته تاو شئ. د یو طرفه کوڅې یا سړک څخه په دوه طرفه کوڅې یا سړک باندې، دوه طرفه کوڅې یا سړک څخه په یو طرفه کوڅې یا سړک باندې، د یو طرفه سړک څخه په یو طرفه سړک یا کوڅې باندې. خپل ځواب غوره کړئ. د مخه د کمپیوټر ځواب غوره کړئ، بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. اوس راځو ګورو چې کمپیوټر ځواب یا سم ځواب کوم دی. یو طرفه سړک یا کوڅې څخه په یو طرفه سړک یا کوڅې باندې. تاسو بیا کله چې ځواب غوره کیږي تاسو دا سوال لولئ او بیا ورسره هغه پوښتنه لولئ یا ځواب لولئ. اوس راځو وضاحت ته. تاسو یوازې کیڼ یا چپ لور ته په سره اشارې د یو طرفه کوڅې څخه بلې یو طرفه کوڅې ته اوښتلی شئ. تاسو باید اشاره ولګوئ او په نښه شوي محدود لاین کې د سرې اشارې لپاره ودرېږئ. اته شپېتمه پوښتنه، څه وخت تاسو باید خپل د لارې قانوني حق بل ته ورکړئ؟ هیڅکله نه. دا نور چلوونکي ګډوډوي یا مغشوش کوي، یعنی نور موټر چلوونکي ته مغشوش کوي، مشوش کوي. کله چې د حادثې یا ټکر په مخنیوي کې مرسته کوي. ډیری وختونه حتی په کنټرول شوي څلورلارو یا چوکونو کې. سم ځواب دی کله چې د حادثې یا ټکر په مخنیوي کې مرسته کوي. هیڅ وخت کې هم فکر مه کوئ چې بل ډریور به تاسو ته د لارې حق درکړي. تاسو خپل نیولی شئ او خپل د لارې حق بل ته ورکړئ څه وخت چې د ټکر یا پیښې څخه مخنیوی کیږي یا حادثې څخه مخنیوی کیږي. 9 شپېتمه پوښتنه، څه وخت کې تاسو په قانوني ډول سره د ریل ګاډي د دروازې شاوخوا یا لاندې تېرېدلی شئ؟ هیڅ وخت کې هم نه. کله چې تاسو په روښانه توګه دواړو لوري کتلی شئ، کله چې د خبرتیا یا اختیاریه څراغونه روښانه نه وي. خپل ځواب غوره کړئ. د مخه د دې چې کمپیوټر ځواب غوره کړئ او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې سم دی که ناسم. سم ځواب دی هیڅ وخت کې هم نه. لومړی سره سوال لولئ او بیا پوښتنه سره ګورئ. اوس راځو وضاحت ته. هیڅ وخت کې هم د ریل ګاډي د تېرېدو د ځای دروازې شاوخوا یا لاندې تېر نشئ تر څو چې دروازه خلاصه شي او تاسې د ریل ګاډي پټلۍ دواړه خواوې په مکمل ډول سره ولیدلی شئ او تاسو مطمئن شئ چې بل ریل ګاډی نشته او تاسې په بشپړ ډول سره د دې
ریل ګاډي پټلیو څخه تیریدلی شئ. راځو اویاوم سوال ته یا اویاومې پوښتنې ته. که تاسو د موټر چلولو په جریان کې په وینې کې د ډیر الکولي غلظت یا BIC په جرم محکوم شئ نو تاسو به مجازات شئ. زنداني کېدل نشته مګر تاسو باید $500 جریمه ورکړئ. 12 میاشتې بند تیرول په بندیخانه کې. 6 میاشتې بند تیرول په بندیخانه کې. خپل ځواب غوره کړئ او بیا د کمپیوټر د ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی او کنه. یعنی کله چې تاسو هم چې خپل ځواب غوره کړئ ویډیو پاس کوئ او دروي ویډیو دروي او بیا خپل ځواب غوره کوئ. دا ستاسو لپاره دا ګټه لري چې تاسو څومره تر اوسه پورې تاسو د درس څخه څومره ګټه پورته کړې ده. اوس راځو ګورو چې د سم ځواب کوم یو دی. 6 میاشتې بند تیرول په بندیخانه کې. دا سم ځواب راځو وضاحت ته. که چیرې د موټر چلولو په وخت کې په وینې کې د ډیر الکولي غلظت یا BIC په جرم محکوم شئ یا ونیول شئ یا ودرول شئ نو تاسو به په 6 میاشتې بند تیرولو بندیخانه کې مجازات شئ او تاسو کېدای شي چې $390 څخه تر $1000 پورې جریمه هم شئ. د یادولو وړ ده چې ستاسو موټر به د موټر په تمځای کې یا پارکینګ کې ودرول شي او هغه فیس به هم تاسو ورکړئ. یعنی کوم پارکینګ کې چې ودرېږي که هغه څومره وي د هغې هغه فیس هغه به هم تاسو ورکوئ. راځو یو اویاومې پوښتنې ته یا یو اویاوم سوال ته. ستاسو په لار یا مسیر کې دوه د ټرافیک لاینونه موجود دي او ته په کین لاین کې موټر چلوي او زیاتره موټر ستاسو څخه په ښي لاین یا لوري مخکې کیږي. یعنی ته په کین لاین کې موټر ستاسو په ښي خوا باندې مخکې کیږي ستاسو نه. کین لاین د دې لپاره دی چې مثال کله موټر تیز دی نو کین لاین انتخابوي یا غوره کوي او یا د نورو موټر څخه مخکې کیږي نو دا لاین غوره کوي. یو موټر ستاسو تر شا را روان دی او غواړي چې چټک یا تیز موټر وچلوي. تاسو باید د سړک په چپه غاړه کې موټر وچلوي ترڅو نور وسایط یا موټر تیری شي. خپل لاین ښي لور ته بدل کړئ کله چې خوندي وي. په خپل لاین کې پاتې شئ ځکه تاسو نورو ټرافیکو جریان ته خنډ نه دی جوړ کړی. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړي او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. د کمپیوټر ځواب د خپل لاین ښي لور ته بدل کړئ کله چې خوندي وي. راځو وضاحت ته. هر کله چې تاسو تیز یا چټک موټر چلوئ او یا هم کین لور ته تاویږئ یا ګرځئ نو کین لاین وکاروئ او که د نورو موټرونو څخه ورو موټر چلوئ یا ښي لور ته تاویږئ نو ښي لاین وکاروئ. که چیرې تاسو د نورو موټرو په پرتله ډېر ورو موټر چلوئ او کین لور لاین کاروئ نو په دې صورت کې تاسو نورو موټرو یا ټرافیکو د مزاحمت د بیروبار جوړولو سبب کیږي. راځو دویاومې پوښتنې یا سوال ته. تاسو د شپې پر مهال موټر چلوئ. یو موټر ستاسو په لور د لوړ رڼا څراغونو سره راځي او تاته دا ستونزمن کوي چې مخکې ته سړک په سمه توګه سره وګورئ. تاسو باید د خپل لاین ښي اړخ څخه مخې ته وګورئ. خپل د موټر مخکیني څراغونه لوړ رڼا څخه متت کوئ یعنی ضعیفه کوئ ما. د راتلونکي موټر په لوري وګورئ. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړئ. بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب
سم ده کنه سم. د خپل لاین خي اړخ څخه مخې ته وګورئ. اوس راځو وضاحت ته. که ستاسو په لور د لوړې رڼا څراغونو سره راتلونکی موټر خپل څراغونه ډیم یا رڼا ضعیفه نه کړي، نو تاسو د هغه موټر مخکینی څراغونو ته مه ګورئ. د خپل لاین ښي لور څخه د سترګو په کونج کې خپل مخ ته وګورئ چې ترڅو ستاسو په لور راتلونکی موټر په سمه توګه سره وګورئ، او یا خپله لاره پرته له ستونزې وګورئ. یعنې ستونزه تاسو نه، که تاسو د موټر څراغونو ته وګورئ نو ستاسو سترګې رڼا نیسي او لاره نشئ کتلی. راځو درې اویاوم پوښتنې ته. تاسو باید د خپل موټر او ستاسو مخ ته موټر ترمنځ واټن یا فاصله ډیره کړئ. کله چې تاسو د کوچني مسافر وړونکي موټر پسې روان یاست، د ټاکل شوي سرعت حد څخه ډیر ورو موټر چلوئ. د بل موټر لخوا پرته د مناسب واټن څخه ډیر نږدې تعقیبیږئ، یعنې ټارګټ کیږئ. ټارګټینګ نږدې راتګ کول، بل موټر پسې راځي. خپل ځواب غوره کړئ. د مخه چې کمپیوټر ځواب ورکړه، بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کم دی. وایي د بل موټر لخوا پرته د مناسب واټن څخه ډیر نږدې تعقیبیږئ. په دې وخت کې د بل موټر پسې واټن یا فاصله ډیره کړئ. راځو وضاحت ته. کله چې تاسو د بل موټر لخوا پرته د مناسب واټن څخه ډیر نږدې تعقیبیږئ یا ټارګټ کیږئ، نو تاسو باید خپل موټر او ستاسو مخ ته موټر ترمنځ اضافي واټن زیات کړئ، پرته د دې چې په ناڅاپي ډول سره بریک ونیسئ. په تدریجي ډول سره ورو شئ او بل لاین ته واوړئ که خوندي وي، ترڅو د نږدې راتلونکي یا پرته د مناسب واټن تعقیبونکي موټر سره د حادثې یا ټکر څخه مخنیوی وشي. راځو څلور اویاومې پوښتنې ته. خپل د موټر وروستنۍ هندارې د دې لپاره چک کوئ چې ستاسو موټر په ړنده نقطه کې خو بل موټر نشته. اکثره چک کوئ چې ترڅو تاسو په دې وپوهیږئ چې ستاسو د تر شا موټر په څه ډول یا حالت کې حرکت کوي. یوازې کله چې تاسو سست یا ورو یاست، یعنې ورو یا سست تګ کوئ، په دې وخت کې وګورئ. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. نو اکثره چک کوئ چې ترڅو تاسو په دې وپوهیږئ چې ستاسو تر شا موټر په څه ډول یا حالت کې حرکت کوي. هر کله چې تاسو په امریکا په متحده ایالاتو کې موټر چلوئ، خصوصا په کالیفورنیا کې چې دلته ډېر زیات بیروبار وي، نو تاسو باید په هندارو کې وګورئ، یعنې وروستنۍ یا عقب هندارو کې وګورئ. دلته باید ډېر متوجه اوسئ. که اندکه غلطي وکړئ نو د حادثې یا ټکر سبب کیږي. راځو وضاحت ته. کله چې تاسو موټر چلوئ یوازې مخې ته مه ګورئ. په مکرر ډول سره خپل د موټر وروستنۍ، داخلي او باندنۍ هندارې چک کوئ چې ترڅو تاسو د خپل موټر تر شا د نورو موټرو د حرکاتو او حالاتو په اړه پوه شئ. دا کار د یو ځیرک موټر چلوونکي د فعالیتونو د جملې څخه دی چې ځان د خپل شاوخوا موټرو په حالت باندې پوهوي یا خبروي. پنځه اویاومه پوښتنه. په یو غیر منظم یا ړنده څلورلاره کې چیرې چې تاسو نشئ کولی تېرېدونکي موټر وګورئ، تر هغه چې تاسو څلورلارې ته ننوځئ د سرعت حد دی 15 مایله پر ساعت، 25 مایله پر ساعت، 20 مایله پر ساعت. خپل ځواب غوره کړئ. د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړئ، بیا د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم دی. 15 مایله پر ساعت. راځو وضاحت ته.
د ړندې یا غیر منظمې څلورلارې د سرعت حد د 15 مایل پر ساعت. ړنده یا غیر منظمه څلورلارې د هغه څلورلارې څخه عبارت ده چې د 0 فوټه په اندازه کې تاسو د څلورلارې په هر لوري کې موټر لیدلی نشئ. مخکې له دې چې د دې څلورلارې څخه تیر شئ او دغه څلورلارې د درېدو علامې او ترافیکي څراغونه نه لري، ترڅو د دوی په مرسته څلورلاره د موټرو د تګ راتګ لپاره کنټرول شي. راځو شپږویشتمې پوښتنې ته. که ستاسو موټر ټایرونه په سړک کې د اوبو له امله کشش له لاسه ورکړي، نو تاسو باید دلته کشش نه مطلب دا ده چې مثال په سړک باندې خوله لګول په عادي عامیانه ژبه باندې، یعنې په سړک خوله نه لګي، نه چسپېږي سړک پورې، یعنې کشش دلته د دې نه دا معنا ده. راځو د دې پوښتنې ځواب یعنې ستاسو په نظر څه دی. اوس راځو ځوابونه لیست کوو. په کلک ډول سره بریک ونیسئ ترڅو د موټر د ښویېدو څخه مخنیوی وشي. په دوامداره سرعت کې موټر چلوئ ترڅو ستاسو موټر غوره کشش پیدا کړي. په تدریجي ډول سره ورو شئ او بریک مه نیسئ. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړي او بیا د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. اوس راځو ګورو چې د کمپیوټر ځواب یا سم ځواب څه دی. په تدریجي ډول سره ورو شئ او بریک مه نیسئ. راځو وضاحت ته. څه وخت چې تاسو په زورور باران کې موټر چلوئ نو تاسو باید ورو موټر وچلوئ، حتی تر 10 مایله پر ساعت په سرعت کې، ځکه چې په باران کې سړک لوند وي او د موټر ټایرونه په سمه توګه کشش نه کوي یا موټر ښویېږي. که چیرې ستاسو موټر ټایرونه کشش، انقباض او انبساط له لاسه ورکړي، په دې حالت کې په تدریجي ډول سره ورو شئ او بریک مه نیسئ ترڅو د حادثې څخه مخنیوی وشي. راځو اویایم پوښتنې ته. تاسو د څلورلارې څخه د تېرېدو په حال کې یاست او ستاسو موټر ته رانږدې کېدونکی اضطراري یا بیړنی موټر هارن لګولی او څراغونه یې ګل او لګېږي. تاسو باید سم د لاسه په څلورلارې کې ودرېږئ تر هغه چې بیړنی موټر تېر شي. د څلورلارې په لور تګ ته ادامه ورکړئ او د تېرېدو څخه وروسته د سړک ښي لوري ته ورشئ او ودرېږئ. د څلورلارې ښي لور ته لاړ شئ او بیا ودرېږئ. خپل ځواب غوره کړئ د مخه د دې چې کمپیوټر ځواب غوره کړي او بیا د کمپیوټر ځواب یا سم ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. سم ځواب دی د څلورلارې په لور تګ ته ادامه ورکړئ او د تېرېدو څخه وروسته د سړک ښي لور ته ورو شئ او ودرېږئ. راځو وضاحت ته. تاسو په څلورلاره کې او یا د څلورلارې څخه د تېرېدو په حال کې یاست او بیړنی یا امرجنسي موټر خپل څراغونه لګوي او مړه کوي. هارن یې هم لګولی دی. تاسو ته د نږدې کېدو په حال کې دی نو ته باید یا موټر چلوونکی باید د څلورلارې یا چوک څخه تیر شي او د سړک ښي لور ته ودرېږي. ته همیشه باید د لارې حق امبولانس، پولیسو موټر، بیړني موټر او اطفایي موټر ته ورکړې، ځکه چې دوی د بیړې په حال کې وي او د حادثې ځای ته ځان رسوي. راځو اتیاوم سوال ته. که چیرې یو پولیس افیسر یا قانون پلي کوونکی تاسو ته اشاره یا امر وکړي چې د سړک غاړې ته شئ او تاسې د پولیس افیسر یا قانون پلي کوونکي امر له پامه وغورځوئ یا سرغړونه وکړئ او د صحنې د ځای څخه وتښتئ، نو تاسې ګناهګار او د ناوړه عمل مرتکب یاست. ستاسو سزا ده د کاونټي په محبس کې بند، مګر د 1 کال څخه زیات نه، تر $100 پورې جرمه، 1 اخطار او جرمه.
خپل ځواب غوره کړئ د پوښتنې لپاره او د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. د کاونټي په محبس کې بند مګر د 1 کال څخه زیات نه. راځو وضاحت ته. وایي که یو ډریور د موټر چلولو پر مهال په قصدي ډول سره د پولیس افسر یا قانون پلي کوونکي د امر څخه سرغړونه وکړي او د محل یا صحنې څخه وتښتېږي، دا به یو ناوړه او د جرم باندې محکوم شي چې د دې کار د سرته رسولو لپاره د کاونټي محبس یعنې د کاونټي په محبس کې بند مګر د 1 کال څخه زیات نه. راځو ګورو 9 پوښتنې ته. د سرعت حد د مکتب په ساحه کې چیرې چې ماشومان یا کوچنیان موجود وي په خانه خالي، یعنې په دې خانه خالي کې څو دی؟ 3 10 15 20 150 څو دی پرته له دې چې پوس شوی وي. 20 مایله پر ساعت، 15 مایله پر ساعت، 15 مایله پر ساعت. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړئ او بیا د کمپیوټر د ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. 15 مایله پر ساعت. راځو وضاحت ته. کله چې تاسو د 500 څخه تر 1000 فوټه واټن کې د مکتب په ساحه کې موټر چلوئ او کوچنیان یا ماشومان بیرون د سړک څخه تیریږي، په دې حال کې د موټر د سرعت حد سره مایله پر 15 مایله پر ساعت دی. یعنی دغه حالت کې سرعت حد چې د 15 مایله پر ساعت دی. د دې څخه باید تاسو په تیز یا ډیر سرعت کې لاړ نشئ. د ځینو مکتبونو په ساحه کې د سرعت حد 15 مایله پر ساعت ټاکل شوی دی چې تاسو باید د ټاکل شوي سرعت څخه په ډیر سرعت کې موټر ونه چلوئ. راځو 80 پوښتنې ته یا 80 سوال ته. دا غیر قانوني ده چې تاسو یو مثال ته څومره عمر خانخالي عمر لرونکی یا د دې څخه کوچنی په موټر کې یوازې پرېږدئ؟ 8 کاله، 6 کاله، 7 کاله. مثال د دې 3 ځوابونو څخه کم یو صحیح دی. ستاسو په نظر سره خپل ځواب غوره کړئ او بیا یې د کمپیوټر د ځواب سره مقایسه کړئ. راځو ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. 6 کاله عمر لرونکی. وایي دا غیر قانوني ده چې تاسو 6 کاله عمر لرونکی یا د دې څخه کوچنی په موټر کې یوازې پرېږدئ. نو په دې خانه خالي کې 6 کاله راځي. راځو وضاحت ته. دا یو ښه نظر یا کار نه دی چې تاسو یو ماشوم پرته د څارنې په موټر کې یوازې پرېږدئ. دا یو غیر قانوني کار دی چې تاسو په خپل موټر کې یو 6 کلن کوچنی یوازې په موټر کې پرېږدئ. تاسو یوازې په هغه حالت کې یو ماشوم په موټر کې پرېښودلی شئ چې ماشوم د بل 12 کلن او یا د دې څخه لوړ عمر لرونکي د څارنې لاندې وي. راځو 80 پوښتنې ته یا سوال ته. کله چې تاسو یو حلقوي یا دایروي څلورلارې یعنې راونډ اباوټ ته نږدې کیږئ نو تاسو همیشه باید خپل سرعت راکم کړئ، خپل د سرعت څارنه وکړئ، خپل سرعت زیات کړئ. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړئ او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې آیا ستاسو ځواب سم دی که ناسم. د سم ځواب دی خپل سرعت راکم کړئ. راځو وضاحت ته. دایروي چوک یا څلورلارې یعنې راونډ اباوټ د هغه څلورلارې څخه عبارت دی چې موټر د ساعت د ابرې یا داخلي ستنې په څیر پکې حرکت کوي او خپل لوري تلونکي سړک ته ورڅخه خارجيږي یا وځي. هر کله چې تاسو دایروي څلورلارې یا چوک یا راونډ اباوټ ته رانږدې کېږئ نو تاسو باید خپل د موټر سرعت راکم کړئ او د لارې حق هغه ته ورکړئ چې د دایروي څلورلارې په داخل کې وي. که هغه موټر بایسکل
خپل تلونکي او یا موټر سایکل وي د یادولو وړ ده چې دایروي څلورلارې د بایسکل لاین نه لري. نو تاسو به هغې ته که غار شوي که بایسکل پکې وي که موټرسایکل پکې وي کار پکې د نقلي وسایل پکې وي نو تاسو باید د لارې حق لومړی د لارې حق هغې ته ورکړئ. اوس راځو 82مه پوښتنه کله چې دایروي څلورلارې یا چوک یا راونډ اباوټ کاروئ ډرایور باید د ساعت په څیر حرکت وکړي. د لارې حق حلقوي څلورلارې راننوتونکو موټر ته ورکړي. د لارې حق هغه موټر یا ټرافیکو ته ورکړي چې هغې د مخه په دایروي څلورلارې کې وي. د لارې حق هغه موټر یا ټرافیکو ته ورکړي چې موټر د مخه په دایروي څلورلارې کې وي. حلقوي یا دایروي څلورلارې معمولا د ټرافیکي اشارو یا سیګنال په مرسته نه کنټرولېږي. په دې کې ټرافیک یا موټرې د ساعت د ابرې په څیر حرکت کوي. موټر باید په دایروي چوک یا د ښي لور څخه ورداخل شي او د لارې حق باید هغه موټر یا ټرافیکو ته ورکړي چې د مخه په دایروي چوک کې وي یا دایروي یا حلقوي یا مثلا راونډ اباوټ. ډرایور باید چې تر هغې پورې په دایروي چوک کې موټر وچلوي ترڅو چې خپلې تلونکي لارې یا وتونکي لارې ته ورسیږي او بیا د دایروي چوک څخه خارج شي. راځو 83 پوښتنې ته که چیرې تاسو د مکتب یا ښوونځي د بس څخه واوړئ یا تیر شئ او د هغې سره څراغونه بلیږي او مړه کیږي نو تاسو به له هیڅ قانوني پایلو سره مخ نشئ. تر 1000 امریکایي ډالرو پورې جریمه شئ. تر 100 امریکایي ډالرو پورې جریمه شئ. که چیرته یو موټر ولاړ وي که چیرې تاسو د مکتب یا ښوونځي د بس څخه واوړئ یا تیر شئ او د هغه سره څراغونه بلیږي او مړه کیږي نو تاسو به مثال د درې ځوابونو څخه کوم ځواب صحیح دی. تاسو خپل ځواب غوره کړئ او بیا د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. راځو اوس ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. تر 1000 امریکایي ډالرو پورې به څه شي جریمه به شي. راځو وضاحت ته. ډرایور یا موټروان باید په بشپړ ډول سره ودرېږي کله چې د مکتب بس سرې اشارې لګېږي او مړې کېږي او ډرایور د ښوونځي بس ته د نږدې کېدو په حال کې وي. که چیرې په دې حال کې ډرایور ونه درېږي نو د موټر چلولو لایسن امتیاز به یې تعلیق یا وځنډول شي او تر 1000 ډالرو پورې به جریمه هم شي. نو په دې حالت کې تاسو احتیاط کوئ ځکه چې کله چې د مکتب موټر ولاړ وي او هغه سره لوحه یا د سټاپ لوحه بیرون راایستلې وي د هغې ګروپونه لګېدلي دي چې مثال مړه کېږي او لګېږي په هغې کې کامره هم لګېدلي. ګوره دې ته متوجه اوسئ چې هغې کې کامره هم وي او ستاسو هغه حرکت ریکارډ کېږي یا کړنې ریکارډ کېږي نو دې ته باید تاسو ډېر متوجه اوسئ. 84مه پوښتنه د پلی کارت یعنی د معیوبیت کارت. بعضې معیوب وي هغې ته یو کارت ورکوي د پلی کارت په نام باندې. ناوړه کارول په نتیجه کې د پلی کارت د معیوبیت کارت د ناوړه کارولو په نتیجه کې به د پلی کارت امتیاز لغوه شي جریمه او په بند به محکوم شي. یوازې پلی کارت لغوه شي یوازې به جریمه شي. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړي او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې آیا ستاسو ځواب سم دی که نه ناسم دی. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. وایي د پلی کارت د معیوبیت ناوړه کارولو په نتیجه کې به د پلی کارت د امتیاز چې د پلی کارت امتیاز
بچ شي، لغوه شي، جرمه او په بند به محکوم شي. یعنی درې کاره به تاسو راشي. یو به د پلی کارت جرمه دغه امتیاز به لغوه شي، بل به جرمه شي او بل به په بند هم محکوم شي. راځو وضاحت ته د پلی کارت یا د معیوبیت د پارکینګ د امتیاز کارت ناوړه کارول په نتیجه کې به ستاسو څخه د پلی کارت امتیاز واخیستل شي او تر $100 پورې به جرمه شي او 6 میاشتې زندان یا قید به په محبس کې تیر کړئ. راځو 85 پوښتنې ته یا سوال ته. په ساختماني زون یا ساحه یا سیمه کې په ساختماني زون یا سړک جوړولو ساحه کې جرمه 3 چنده ده، 2 چنده ده، نیمایي ده. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړي او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې سم دی که ناسم. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم یو په دې کې سم ځواب دی. 2 چنده ده. اوس راځو وضاحت ته. د ځواب وضاحت ترافیکي اصولو د سرغړونې په وخت کې جرمه د لویې لارې او د سړک جوړونې یا څارنې ځایونو کې 2 چنده ده کله چې په ساحه کې کارګران شتون ولري. راځو 88 پوښتنه. د کالیفورنیا د حرکت قانون کې دا اړینه ده چې ټول وسایط یا موټرې باید هر وخت په ښي لاین کې پاتې شي یا موټر وچلوي، چې لارې یا موټرې باید کین لاین وکاروي، چې موټرونه یا هغه بیړني یا ایمرجنسي موټر ته نږدې لاین باید خالی کړي کوم چې ولاړ وي او سره څراغونه یې لګي او مړه کیږي. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړئ او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب سم دی که ناسم. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. چې ټول موټرونه هغه بیړني یا ایمرجنسي موټر ته نږدې لاین باید خالی کړي کوم چې ولاړ وي او سره څراغونه یې لګي او مړه کیږي. یعنی هغه ولاړ ده، هغې ته نږدې لاین باید تاسو خالی کړئ، یعنی هغه بل لاین ته لاین بدل کړئ. اوس راځو وضاحت ته. که چیرې بیړنی یا ایمرجنسي موټر د سړک په غاړه ولاړ وي او سره څراغونه یې بلیږي او مړه کیږي، نو په دې حالت کې اړینه ده که امکان ولري نورو موټرونه باید بیړني یا ایمرجنسي موټر ته نږدې لاین خالی کړي. که لاین خالی کول د موټرونو لپاره خوندي نه وي نو موټرونه باید ورو شي او خپل سرعت راکم کړي. همدا کړنلاره باید د هغه موټر لپاره هم پلي شي چې بل موټر ورپسې تړل شوی وي او راکاږي. راځو 88 پوښتنې یا سوال ته. که چیرې مو څاروي د کالیفورنیا په لویه لار یا سړک کې په موټر ووهلو نو تاسې باید زخمی شوی څاروی د سړک څخه لرې کړئ، د بشري ټولنې یا CHP ته زنګ ووهئ، خپل موټر چلول ته دوام ورکړئ. خپل ځواب غوره کړئ د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړي او خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې سم دی که ناسم. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. وایي بشري ټولنې یا CHP ته زنګ ووهئ. راځو وضاحت ته. که چیرې څاروی ټپي شوی وي او یا مړ شوی وي نو ډرایور باید بشري ټولنې دفتر یا پولیس ته زنګ ووهي. تاسو باید زخمی شوی حیوان پرې نږدئ چې مړ شي او یا کوښښ ونه کړئ چې انتقال یې کړئ. راځو 88 پوښتنې ته. په لویه لار یا سړک کې د څاروي پرېښودل په نتیجه کې به تاسې شاید بندي شئ، یو پاینټ په لایسنس یا د موټر چلولو جواز کې واخلئ، هیڅ قانوني پایلې به ونه لري. خپل ځواب غوره کړئ او بیا د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې ستاسو ځواب
سم ده که ناسم. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. بندي شي، یعنی تاسو بندي شي په دې حالت کې. اوس راځو وضاحت ته. دا یو غیر قانوني عمل دی چې په موټر باندې وهل شوی څاروی په سړک باندې پرېږدئ. که چیرې تاسو دا کار وکړئ نو 6 میاشتې قید یا بند به په محبس کې تیر کړئ، یا به تر $100 پورې جریمه شئ او یا به دواړه جریمه او بندي هم شئ. راځو 9 پوښتنې یا سوال ته. د نږدې تګ یا ټالګیټینګ د مخنیوي لپاره ډرایور باید د 1 ثانیې قاعده تعقیب کړي، د 2 ثانیو قاعده تعقیب کړي، د 3 ثانیو قاعده تعقیب کړي. خپل ځواب غوره کړئ او د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې تاسو سم ځواب غوره کړئ که ناسم. اوس راځو ګورو چې سم ځواب کوم یو دی. د 3 ثانیو قاعده تعقیب کړئ. راځو وضاحت ته. نږدې تګ یا ټالګیټینګ د هغه عمل څخه عبارت ده چې وروستنی موټر د مخکینی موټر بمپر سره ډېر په کم واټن کې روان وي، چې دغه کار اکثره د ټکر یا حادثو سبب کیږي. د دې کار د مخنیوي لپاره باید دواړه موټرو ترمنځ واټن مناسب وي. که چیرې تاسو ځان لپاره دا معمول غواړئ چې تاسو خو د بل موټر پسې نږدې تګ نه کوئ، نو د 3 ثانیو قاعده تعقیب کړئ یا پلي کړئ. کله چې ستاسو مخکې موټر روان وي د هغې په موقعیت کې په سړک هغه برخه په نښه کړئ چې موټر په سړک وي. بیا 101 102 103 ووایاست. که د تخمیني نښه شوي نقطې څخه تیر شوئ نو تاسو د بل موټر پسې نږدې تګ کوئ، یعنی ټالګیټینګ کوئ. تاسې باید د خپل سرعت راکم کړئ او ترمنځ واټن زیات کړئ، او که هغه نښه شوي نقطې ته ورسیږئ نو تاسو بیا په مناسبه فاصله کې یاست، یعنی ټالګیټینګ نه کوئ، د بل موټر پسې نږدې تګ نه کوئ. نو دا زیاتره ډېر د حادثو سبب کیږي. دا هغه زیاتره هغه خلک چې سم موټر په سړکونو باندې چلوي، د نور موټر دپاره مزاحمت کوي، د هغې د خوا دا عملونه پلي کیږي او په لاره اچول کیږي. راځو 90 پوښتنې ته. که د سړک په اوږدو کې څاروي یا نور حیوانات ستاسو په لور راشي نو تاسو باید د خپل موټر سرعت راکم کړئ او ودرېږئ، له لارې یا سړک څخه ووځئ، یعنې غاړې ته شئ بیخي. پروا مه ساتئ، یعنې خپل حرکت ته دوام ورکړئ. خپل ځواب غوره کړئ، د مخه چې کمپیوټر ځواب غوره کړي او بیا خپل ځواب د کمپیوټر ځواب سره مقایسه کړئ چې تاسو ځواب سم ورکړئ یا تاسو ځواب سم غوره کړئ که ناسم دی. اوس راځو چې سم ځواب کوم یو دی. د خپل موټر سرعت راکم کړئ او ودرېږئ. راځو وضاحت ته. که چیرې په سړک باندې ستاسو په لور هر نوع څاروي راشي نو تاسو باید ورو شئ او ودرېږئ، ځکه چې د څارویو څخه په بل لور تاوېدل ډېر خطرناک دي او کېدای شي چې ستاسو موټر خپل کنټرول له لاسه ورکړي او د حادثې سبب شي. د یادولو وړ ده، هر کله چې تاسو په سړک هر ډول څاروي ګورئ نو تاسو باید چې خپل سرعت راکم کړئ او ودرېږئ تر څو څاروی د سړک څخه لرې شي یا واوړي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. د بریالیتوب په هیله. په ځینو ځایونو کې کېدای شي چې یو شی لیکل شوی وي او زه هغه هماغه شان ونه لولم، بل شان ولم، ځکه چې دا لیکل ما په خپله کړي دي. نو زیاتره ځایونو کې کېدای شي چې زه هغسې چې لیکل شوي دي هغسې ونه وایم، هماغه شان به وي، یو شان به وي، مطلب به بل شی نه وي، خو جمله کېدای شي زه په هماغه څېر ونه لولم. نو تاسو
په هغه حالت کې ویډیو ودروي او دا لولئ. ګورئ مثلا دا متن همدې دپاره ما لیکلی دی، دا وضاحت چې تاسو دا باید ولولئ او د دې نه ګټه پورته کوي. زیاتره نور ځوابونه د بل سوال په تشریح باندې یا په دې وضاحت باندې باید تاسو ډېر کوشش وکړئ چې دا ولولئ او دا زده کړئ. داسې نه ده چې مثال تاسو ته به حتما همدغه شان سوالونه راځي او په همدې شکل سوالونه به وي، یعنې همدغه عبارت باندې وي. کېدای شي یو نفر یو سوال یو قسم ترجمه کړي، بل نفر بل قسم ترجمه کړي او تاسو که چېرته تاسو دا تشریح په سمه توګه وګورئ او ځان په سوال باندې پوه کړئ، په مقصد د سوال باندې او د ځواب باندې ځان پوه کړئ او په وضاحت یا تشریح باندې ځان پوه کړئ. په دې صورت کې که تاسو نه هر رقم پوښتنه وکړي تاسو یې ځوابولی شئ.